سیرت طیبہ بارک خبر شروع وه. تیره جمعه کې مونږ دې ځای پورې بیان کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د هجرت حکم وشو. نبی علیه السلام غار سور ته تشریف یوړ. په غار کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 ورځې تېرې کړې دي، 3 شپې. د زیارت شپه، د جمعې شپه، د خالی شپه او د اتوار شپه. په دې 3 شپو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام په غار کې دي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالله هغه به د شپې په تیاره کې راغی، دې سره به شپه کوله. سحر د رڼا لګېدو نه مخکې به هغه ووت دې ځای نه، نو سحر کو به مکې والا سره چې مکې والا ته پته ونه لګي چې دې د شپې چېرته ځي، او دروازې به هغې سره وکړه. هغې د دې په خلاف څه سازش کوي، څه منصوبه جوړوي، نو هغه خبرې به اورېدلې، محفوظ کولې به، او شپې له به دې ته راته هغه حالاتونه به هغې خبرول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه غلام دی عامر ابن فهیره، هغه به د شپې په تیارې کې ګړې بېزې دلته راوشړلې، داسې ورو ورو به راغی. دې حضراتو به د هغه ګړو بېزو نه شپې ولشل، شپه به یې ارام سره تېره کړه. سحر به هغه د رڼا لګېدو نه مخکې هغه به واپس مکې مکرمې والا ته چې هغې ته پته ونه لګي. دا 3 واړه شپې همدغه شان شوي دي، هغه ګړې بېزې راوستې دي، دې ته پی اخیستې دي، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچې هغه شپه دې سره تېرې، یو سحر مکې والا سره کوي چې د هغې د حالاتو نه خبرې. دې خوا چې کله نبي علیه السلام د کور نه تشریف روړی د غار ته راغلي دي، نو هلته قریشو ته چې کله پته ولګېده انتظار یې کو د سحر، او په بستره باندې علي رضی الله عنه موندلی شو. علي رضی الله عنه په راښکلو حرم ته هغه ویړلو، او څه ساعته پورې خو د هغې په حراست کې و چې یاره د دې دواړو به پته ولګي. خو چې پته ونه لګېده نو بیا هغه خو یې پرېښود، او دې خپلو کې بیا مشوره وکړه چې اوس څه کول پکار دي. نبي علیه السلام قوته نو مشوره وشوه چې د مکې مکرمې نه وتونکي څومره لارې دي په هغې باندې مسلح کسان ودروي، او مشوره وکړه چې چا نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغې جمدي وي یا شهید وي، نو هغه له به 100 اوښان ورکو چې هغې راوستي. په دې تلاش کې خلک ولګېدل، نو څه تلاش کوونکي هغه د غاره پورې راورسېدل، او د غار مخې ته ولاړ دي، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته عرض کوي چې یا رسول الله که دې د خپلو خپو ته مو کتل نو مونږ یې نه، ځکه غار لږ داسې اوچت دی چې بنده ولاړی نو لاندې چې ګوري نو هله به غار ته ګوري، نو که دې د خپلو خپو ته مو کتل نو مونږ به وویني. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یره وه، خو د ځان یره نه وه، ځکه هغه خو د الله په نبي هر څه قربانول، د الله د نبي باندې یارېده. نو نبي علیه السلام ورته فرمایي چې ما ظنک باثنین یا ابابکر الله ثالثهما، ای ابوبکر د هغه 2 باره کې د څه ګمان دی چې درېمې الله دی، درېمې الله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر غمجن او پریشان و چې دوی خو راورسېدل دلته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا، غم مه کوه الله موږ سره دی، غم مه کوه الله موږ سره. خو چې الله د چا حفاظت کوي، حفیظ صفت د الله دی. تلاش کوونکي د غاره پورې راورسېدل، هلته د شپې ته شپې جولاګي جاله چولې ده او کمترې ګی چولې دي ویده ته خو څوک ننوتي نه، الله جل شانه واپس کړي. دا 3 ورځې چې کله تېرې شوې او دا قریش په منډو ترړو باندې ښه ستړي شو، کېناستل.
نبی علیہ السلام د غار نه راکوز شو او د مخکې نه یو کس سره خبره کړې وه، عبدالله ابن اریقت، دا یو رهبر و د صحرا لارې به ورته معلومې وي. پخوا خو داسې نه و چې دې روډ ته وخېږه او سید کاکا وایي پنډۍ ته ځم او بس روډ تللی دی، هغه ور چاته به لارې معلومې نه وي. نو هغه سره خبره شوې دا اگر چې د قریشو په دین باندې و خو امانتدار و. ګوره عجیبه خلک و که نه، چې خبره به وکړه نو کافران و په هغې باندې قایم و. نو دواړه اوښې هغه ته حواله شوې وې د مخکې نه او وخت او ځای ورته ښودلی شوی چې پلانکي وخت کې به ته دې ځای ته راشي او مونږ به روانېږو. د هغې وعدې مطابق چې دی د ګل په ورځ باندې د غار نه راکوز شو، مارتوي د خالي د جمعه او خالي او اتوار دا شپې په غار کې کړې. نو چې د ګل په ورځ د غار نه راکوز شو نو هلته مقرر ځای کې ورته عبدالله ابن اریقت ولاړ د رهبر، دوه اوښې ورسرې دي چې دی ورسوي مدینې ته، لار ورته هغې ښودل. دغه وخت چې ابوبکر صدیق رضی وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه اوښې دي بس یو ستاسو شو یو زما شو. دا ابوبکر صدیق رضی مخکې انتظام کړ. نبی علیه السلام وفرمایل چې نه زه خو به اخلم خو قیمتن به اخلم قیمتن. ګوره ابوبکر صدیق رضی مال نبی علیه السلام همیشه قبول کړی دی، لیکن دی وخت کې وایي چې قیمتن چونکې دا هجرت براه راست عبادت دی چې دا زه په خپل مال سره وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس څنګه تاسو ته خوښه هغه شانتې. نبی علیه السلام یو قبوله کړه، دی روان شو. د روانېدو نه مخکې دغه وخت کې اسما بنت ابي بکر رضی الله راغله او هغې ورله توشه د سفر توخه تیاره کړې دی راوړه. نو هغه چې هغه توشې کله د کیجاوي اوښ پسې ځوړندوله نو څه رسۍ وغیره تېره شوې وه چې په هغې وتړي. نو هغې خپل کمربند زنانو به پې ملا تړله کپړه به وه، هغه کمربند یې وشلو، دوه ټوټې یې که یو باندې ملا وتړه او بله باندې هغه توخه په اوښ پسې ځوړنده. د دې وجې نه د اسما بنت ابوبکر رضی لقب ګرځېدلی دی ذات النطاقین، دوه کمربند واله دوه کمربند. بیا وروسته دور کې د دې زوی دی عبدالله ابن زبیر رضی الله هغه د مکې حاکم و حجاج بن یوسف حمله کړې وه په مکې. نو ده ته عار ورکو پیغور ورکو چې ذات النطاقین ای د دوو کمربندو واله زویه. بخاري شریف روایت دی. نو اسما بنت ابي بکر نه ورته وی خپل زوی ته یو شعر ورته ویلی، د هغې مطلب دا دی چې دا دی خو تا ته د پیغور په طور باندې دا وایي، خو دا خو زما فضیلت دی، د الله د نبي دپاره مې خپل کمربند دوه ځای کړو، ذات النطاقین دوه کمربند. دې وجه نه مولانا ادریس خان دهلوي رحم الله لیکلی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله ټول خاندان د هجرت په دې موقع د الله د نبي په خدمت کې لګیا. ګوره په خپله ورسره غار کې روزې تېرې کړې، زوی راځي شپه ورسره کوي، غلام یې راځي ګډې بیزې راوړي پیتې وړي او د کله مدینې ته د روانګۍ موقع ده نو لور یې توخه تیاره کړې ده وغیره وړه او د ځوړندولو دپاره چې رسۍ نشته نو خپل کمربند هغه یې دوه ټوټې کړ او د هغې د وجې نه ذات النطاقین لقب شو. دی روان شو، اول د جنوب په سمت تللی دی، یمن طرف ته، مدینه هغه شمال طرف ته ده، شمال طرف ته دی. خو دی اول خو جنوب طرف ته مزل وکړ، بیا د هغې نه پس شمال طرف ته را روان شو، ساحل طرف ته ووتل او دی عبدالله ابن اریقت په داسې لار روان کړل چې عام معروف لاره نه وه، په هغې باندې عام طور خلک نه تلل. د سیرت په کتابونو کې هغه ټول مقامات لیکلي دي چې دې ځای ته ورسېدل، دې ځای ته ورسېدل، دې ځای ته. دا د دې د روانګۍ دا موقع چې وه نو دا یکم ربیع الاول دی او دا یکم هجري دی، ځکه د هجرت کال هم د دې نه بیا شروع شوي. دا موږ چې هجري وایو که نه نو د دې نه، خدای د محرم نه بیا شروع کړی. نو یکم هجري دی او د عیسوي په حساب سره دا 16 ستمبر 622 عیسوي دی. 16 ستمبر 622 عیسوي د ګل په ورځ باندې نبی علیه السلام روان شو. نو مختلف مقامات ټول لیکلي دي چې په کم کم ځای ته دی رسېدلی دي، په هغې کې بعضې خاص ځایونه او د هغې واقعات
د سیرت کتابونو لیکلي دي. د ابوبکر صدیق رضی الله طریقه دا و چې کله دی په دې سفر روان دي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې د بوډاوالي آثار غالب وو او نبی علیہ السلام ځوان ښکارېده، حالانکه هموم ورو تقریبا صرف 2 کاله فرق وو. ابوبکر صدیق رضی الله 2 کاله کشر دی، 2 کاله کشر دی، نبی علیہ السلام ته 2 کاله مشر دی، خو نبی علیہ السلام ځوان ښکارېده. ابوبکر صدیق رضی الله چې ونو هغه باندې د بوډاوالي آثار غالب وو، نو د دې وجه نه په لار به څوک مخې له راتلل نو هغه به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو چې دا مخکې درنه څوک روان دي، دا څوک دي؟ دوی پسې قریش لګېدلي په تلاش کې دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته داسې جمله وی چې حفاظت هم وشي او دروغ هم نه وي. ګوره دې نه دام پته لګي چې دا دروغ دومره لویه ګناه ده چې په دومره سخته موقع کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپله ژبه د دروغو نه ساتي، حالانکه دا خو ځان حفاظت و ویلی م شو. نو چې ورته وایي چې دا څوک دی، نو هغه ورته وایي هادن یهدیني، هادن دا زما رهبر دی ما ته لار ښیي. نو هغه به دا فهم کوله مخاطب چې لکه هغه ما خو درته وي په صحرا کې به څوک داسې خو نه تلل، لارې رهبر به و. نو هغې به دا وایي چې دا رهبر دی. د ابوبکر صدیق رضی الله مطلب خو دا و چې دا زما دیني رهبر دی، د خدای پیغمبر دی، اما ته لار ښیي. په دې دوران کې یو اهم واقع یو دا لیکلی، ابوبکر صدیق رضی الله وایي چې کله مونږ یو ورځ او یو شپه پوره مزل وکړو، د غرمې ټایم و، مونږ ستړي شو، نو ما کتل نو یو غټ چټان و، د هغې د لاندې لږ سوري و. هسې دا واقع چې ما کتله ما څه عجیبه لکه مسلسل پنور کې سفر دی، 8 ورځې دا سفر کړی، 8 ورځې. نو چې یو ورځ او یو شپه مزل وکړو نو یو چټان دی غټ، د هغې د لاندې لږ سوري و. نو مونږ اراده وکړه چې هلته ځو لږ آرام به. نو هلته چې ورسېدو نبي علیه السلام ته ما وایي چې یا رسول الله تاسو صبر وکړئ، زه لږ دا ځای اوار کړم د نبي علیه السلام د آرام دپاره. هسې خو صدیق نه و، په لاسو مې هغه ځای اوار کړ، هسې ځان سره یې څه اغېشتي وي د غوړولو، هغه مې وخورو سوري ته. بیا نبی علیه السلام ته وایي چې تشریف راوړئ. نبی علیه السلام سر مبارک ولګو، سترګې پټې کړې، آرام یې کوو. ابوبکر صدیق رضی الله ګیر چاپېره ګرځېده، پهره یې کوله، ځکه خطره هم ده، څوک راپسې نه وي راونه رسي، وږي هم دي. په دې کې یو ګډبه هغې طرف ته را روان دی، چټان طرف ته، او د هغه هم خیال دا دی چې دلته به لږ آرام وکړه، سورې ولته. چې کله نږدې راورسېد نو ما ورته ابوبکر صدیق رضی الله ته تپوس وکړ چې ته څوک یې، د چا سړی؟ هغه د مکې مکرمې یو کس یا د مدینې منورې د یو کس نوم واغست چې د هغه سړی ګډې بیزې د هغه. نو وایي ابوبکر صدیق رضی الله وایي چې ما ورته وایي چې یاره ستا د دې ګډو نه یا د دې بیزو نه څه پی واله څاروي پکې شتې؟ هغه وایي او پی ترې لشلي شو. هغه وایي او ولشېدې؟ ما ورته چې دا تی لږ د دې خورو د دې ګیا وغیره نه ولا تی صفا که، نو هغه صفا که. بیا وایي ما ځان سره د سرمنې یو پیاله اخیستې وه دې دپاره چې نبي علیه السلام به په لارې پکې څه ضرورت پوره کوي، اودس کوي، بس کوي. نو په هغې کې مې د هغه بیزې پی راولشل او بیا مې پکې اوبه واچولې چې یخ شي لږ. نبي علیه السلام ته مې راوړل، خو چې رالم نبي علیه السلام اوده و. نو ما پاسول مناسب ونه ګڼل، زه انتظار مې کو چې نبی علیه السلام پاسي، نو بیا به ورته اوبه پی ورکړه. نبی علیه السلام چې کله سترګې مبارک وغلوړې ما ورته پی ورکړل. نبی علیه السلام هغه پی وڅکل، طبیعت یې برابر شو. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې آیا د تلو وخت نه دی څه، د کوچ وخت نه دی څه؟ ما وی چې ولې نه یا رسول الله. روان شو، مونږ روان شو. لار کې یو د حدیث کتابونو سیرت کتابونو کې یو اهم واقع دا لیکلی ده چې ام معبد یو زنانه وه، هغه د خیمې مخې ته ناسته وه او اکثر به خلکو د مسافرو خدمت پکو دی، هغې ته به خوراک ورکول. دي چې کله ورل نو هغې ته یې وویل چې نبي علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله ورغی، نو ام معبد ته یې وویل چې د خوراک څه شته؟ هغې وی چې که ما سره د خوراک سم وي نو ستاسو د مېلمستیا نه به مې نه وې منې کړی چرته،
خو ګډې بیزې هم بار تلي دي، ډېرې لرې تلي دي او کور کې هم د خوراک څه نشته ده. نو یو ګوټ کې یو کمزورې وړه بیزه ولاړه وه چیلی. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا بیزه وی چې دا خو دومره کمزوره ده چې ګډو بیزو سره تلی نه شوه، نو د کمزوروالي نه دې پاتې شوې ده. نو نبي علیه السلام وی دې کې که دا مونږ وله شو نو ستا اجازت دی؟ هغې وی دې کې پیمې خو نشته، خو بس چې تاسو یې له شئ نو ټیک ته وله شي. نبي علیه السلام هغه بیزۍ له ورغې او هغه تی باندې ولا لاس مبارک داسې راښکلی و. د ام بابت یو غټ لوښی د هغې نه راواخیستو، هغه اوله شو، ښه پوره ډک شو د هغې نه، تر دې چې زګونه پرې راغلل. اول یې هغه زنانه ته ورکړه چې ښه وڅښه، ښه په بربېړ هغې وڅښل او هغه چې ونو پوره مړه شوه په هغې باندې. بیا نبي علیه السلام دوباره ولشه، دوباره چې ولشه نو خپلو ملګرو ته یې ورکړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه او هغه بل چې کوم رهبر و هغه ته یې ورکړه، هغې وڅښه. بیا نبی علیه السلام وڅښه، ښه ټول ماړه شو، ښه پوره یې وڅښه. بیا دوباره نبی علیه السلام هغه لوښي بیا ډک کوله لپیونه او هغې ته یې ورکړه چې دا ستا شو او روان شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام روان شو، ولاړل، د دې زنانه خاوند راغی ابو معبد، چې لوښ به ولیدل نو حیران شو، ورته وی چې څاروي خو ما بوتلي وو، تا سره خو کور کې د پیو څاروی نه و، دا دومره پی د چرته نه. هغې ورته څه خبرې، یو بزرګ هستي راغلی و، یو ناشنا شخصیت و او داسې پی ولشول، مونږ له یې هم راکړل په ملګرو. هغه وی ښه دا خو داسې ښکاري چې دا خو هغه کس دی چې قریش د هغه په تلاش کې دا خو. نو عرب څه فصیح بلیغ خلک و، خپلې بیبي ته وایي ته ما ته لږ د ده صفات بیان که، حلیې بیان که چې څنګه و. هغه اشعار ما ته اوس په یاد نه دي چې دې زنانه په شعرونو کې د نبي علیه السلام خپل خاوند ته کومه حلیه بیان کړې چې سترګې داسې وي، خبرې داسې وي، قد داسې و، رنګ مبارک یې داسې و، داسې الفاظو شعرونه یې ویلي دي چې هغه بنده اوري نو ته به وایې چې زه نبي علیه السلام مخې ته وینم، داسې تصویر یې قایم کړی. دې سړي چې کله هغه د زنانه خبرې واورېدې چې دا داسې شخص دوی وی چې هو دا هو د ده خو ملګری جوړېدل پکار دي، عادت ته خو ځان رسول پکار دي. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام دا زنانه د دینه چې کله روان شو نو د دینه پس په مکه مکرمه کې د یو جن آواز اورېدلی کېده، چا لیده نه. او هغه اسما بنت ابوبکر زه فرمایي چې مونږ د هغه جن د خبرو نه خبر شو چې نبی علیه السلام کم طرف ته رخ کړی دی. هغه ځکه وایي د مکې د ښکته طرف نه کس را روان دی، ښکاري نه، آواز یې خیږي، شعرونه وایي. د مکې بره طرف باندې د مکې نه ووته، خلک ورپسې دي هغه آواز پسې، او په هغه شعرونو کې هغه دا وایي، هغه شعرونه دا مطلب و چې الله جزا الله رب العرش خیر جزائه، الله دې بدله ورکي چې د عرش رب دې بهترین بدله دې ورکي. رفیقین خلاقین متمعبدی، هغه دوو ملګرو ته چې د ام معبد خیمې ته راغلي، ام معبد خیمې ته راغلي. هما نزلا بالبر والخلا به وارتحلا به، وی په خیر سره راغلی او په خیر سره لاړل. وافلح من امسا رفیق محمدی، او وی کامیاب شو هغه کس چې څوک د نبی علیه السلام هغه ملګری شو. څه نور شعرونه ویلی دي، خو آخري شعر دا دی، د هغې مطلب دا دی چې تاسو تپوس وکړئ د هغه خپلې زنانه نه چې د هغې د چیلې او د هغې د لوښي څه قصه وه، او که نه نو دا چیلې نه تپوس وکړئ ابه درته ګوایي درکړي. دا شعرونه مونږ وی خلکو واورېدل او څوک لیدلی کېده نه. وی د دې نه مونږ ته پته ولګېده چې نبي علیه السلام مدینې طرف ته رخ کړی. مدینه منورې والا هغې په انتظار کې خبر خو میلاو شوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف وروړي. نبی علیه السلام 23
ستمبر دی او د 23 ستمبر او 8 ربیع الاول دی او سن 1 هجری دی او 622 عیسوی دی چې دا قبا ته نبی علیه الصلاة والسلام را ورسید. نبی علیه الصلاة والسلام په انتظار کې خلک د مخکې نه نو دی به د سار نه راووتل دغه وادي ته او کتل به انتظار به کو چې نبی علیه السلام استقبال وکړي. یو ورځ وی خلک هغه سار راوتی او بیا د غروب په ټیم کې هغه واپس کورونو ته تللی. په دې کې یو یهودي هغه چرته بره په اوچت خټ باندې ختلی نو دې کې ګوري چې څوک خلک را روان دي. نبی علیه الصلاة والسلام سپینې کپړې دي وایي داسې سپینوالی ښکارېده لکه د هغې د کپړو جامو د رنګ نه لکه چاندي او سپوږمۍ چې څنګه. نو چې هغه کله ولیده نو هغه بې اختیار چغه کړې یهودي په خپله چې ای عرب هغه شخصیت ته راغی ستاسو نصیب را بیدار شو او هغه شخصیت ته راغی د چا چې تاسو انتظار کوو چا چې تاسو انتظار کوو. او بس د دې آواز سره د عمرو ابن بني عمرو ابن عوف خلک هغې رامنډې کړې او اسلحې خپلې راواغشتې اسلحې ولګولې او د نبي علیه الصلاة والسلام په استقبال کې ودرېد. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په د تکبیر نارې وي او ډېر په ګرم جوشۍ او په خوشحالۍ سره هغې د یو روایت کې دا دی چې د کلثوم ابن حدم خو دا مشهور او قوي خبره ده. یو روایت کې د بل کس راځي چې د هغه په کور کې نبی علیه الصلاة والسلام په قبا کې قیام وکړ. دلته نبی علیه الصلاة والسلام د لومبني مسجد بنیاد ایښودی. د دې کلثوم ابن حدم سره چې نبی علیه الصلاة والسلام او نو هر قسمه خدمت کو. دلته په قبا کې نبی علیه السلام 4 ورځې تیرې کړي. هلته نه دلته د ګل په ورځ واپس را رسېدلي ګل په ورځ هلته نه روتي دلته د ګل په ورځ را ورسېدل. نو منګل بد جمعرات دا او یعنی ګل منګل بد او جمعرات دا 4 ورځې نبی علیه السلام دلته تیرې کړي او په جمعې په ورځ باندې بیا د قبا نه وتلي. د قبا اوس خو مدینه کې دننه ده د هغه وخت کې د مدینه منورې نه بهر و. دې دوران کې د به هر قسمه خدمت کو خو نبی علیه السلام په طبیعت باندې اثر و. دې یو ورځ راغی چې یا رسول الله زه تاسو خفه وینم موږ خو هر قسمه خدمت کوو ستاسو خو تاسو وایئ څه حاجت دی. نبی علیه السلام فرمایل چې د مسلمانانو د جمع د جماعت د مونځ ځای نشته جماعت پکار دی. ده وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما ځمکې دی او چې کوم ځای نه تاسو لکیر تاوی بس دا جماعت ته شو. نبی علیه السلام یې قیمتن به اخلم. دوی وایي چې څنګه ستاسو خوښی خو زه قیمت نه اخلم. بهرحال د جبریل علیه السلام په اشارې سره هغه ورته کیر خراخ کله چې دا دومره ځای جماعت شو. دا په اسلام کې لومبنی جماعت چې هغې ته وایي د قبا جماعت او د هغې الله جل شانه تعریف کړی دی په قرآن کې لمسجد اسس علی التقوا هغه مسجد چې هغې بنیاد په تقوا باندې ایښودی شوی. د جمعې په ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د دې مسجد قبا نه روان شو چې قبیله بنو سالم ته ورسېد. نو دغلته د جمعې ورځ وه نو د جمعې د مونځ ټیم راغی. نو دغلته په مدینه منوره کې په اسلام کې لومبنی د جمعې مونځ نبی علیه السلام هلته. اوس هغه جومات چې دی نو په مسجد جمعه سره مشهور دی هغه ځای کې وړوکي جومات جوړ کړي او دا خو هغه وخت کې د مدینې نه بهر و ځکه د هغه وخت ټوله مدینه اوس مسجد نبوي دی. دا اوس مسجد نبوي دا وخت ټوله مدینه وه. نو دا د مدینې نه بهر دی دغلته د بني سالم په قبیله کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو. هلته چې جمعې مونځ وکړو نو د هغې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته تشریف یوړ. مدینې ته چې نبی علیه السلام دلته په قبا کې علي رضی خو نبی علیه السلام هلته پرېښودی نو هغه چې خلکو ته امانتونه وغیره ورکړل نو هغه په قبا کې راغی او بیا نبی علیه السلام سره ملاو شو.
او دغه رنګ د نبی علیه السلام لور حضرت فاطمه رضی الله او ام کلثوم رضی الله او د ابوبکر صدیق زوی حضرت عبدالله ابن ابي بکر مور بی عائشه رضی الله چې لا رخصتی نه وشوي دا خور واغه سره و او د نبی علیه السلام بیبي سودا رضی الله دا کسان د عبدالله ابن ابي بکر سره رالل او دی هم را ورسېدل التقوبات. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه ته داخلېدو هغه څه عجیب منظر الله اکبر وی دا د تکبیر نارې وي او د خوشحالۍ یو عجیب منظر او ماشومانو په ژبه باندې قدرتي الله پاک دا خبره جاری کړه چې طلع البدر علینا من ثنیة الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا ای چې د ثنیة الوداع نه په مونږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره ثنیة الوداع غځی و چېرته نه به چې مدینې ته خلک داخل د څوارلسمې سپوږمۍ راښکاره شوه او مونږ باندې د الله شکر واجب شو او تا هغه دین راوړه چې هغه ایها المبعوث فینا ای د الله د طرفه رالیږلي شویه ستا دا خبره جئت بالامر المطاع ته هغه حکم او هغه خبرې تا راوړې دي چې هغه د هغې منل واجب دي. برحال دا یو تاریخي ورځ وه دا نن هغه ورځ وه چې د مدینې نوم بدل شو اوسه پورې به ورته یثرب وی اوس مدینة الرسول شو. مدینة الرسول دا د الله د نبی خار خو بیا مختصر ورته مدینه ویل کېده مدینه خو په عربۍ کې خار ته وي نو بیا ورته مدینه ویل کېده ورنه د دې نوم په دغه ورځ مدینة الرسول شو. نبی علیه السلام اوښه مبارکه روانه ده او اگر چې انصار دومره مالدار نه وو دومره اسوده حال نه وو لیکن خلک راغونډ شوي دي او د اوښې یو خوا بل خوا قطارونه لګېدلي او د هر سړي دا خواهش دی چې نبی علیه السلام زما کور کې آرام وکړي زما کور کې کوز شي. نبی علیه السلام هر سړی به مخې له راته نبی علیه السلام یې دا اوښه پرېږدی دې ته حکم شوی دی د الله د طرفه حکم شوی دی چې دا به په کوم ځای کې دا کینی نو دا اوښه راغلله او چرته چې مسجد نبی اوستی دلته اوښه کېناسته لږ ساعت اوښه ناسته وه لیکن نبی علیه السلام لا کوزېده تېنه نو بیا اوښه پاسېده بیا پاسېده او لږه مخکې لاړه چې مخکې لاړه نو بیا واپس راله او په هغه ځای باندې بیا کېناسته کوم ځای کې چې مخکې کېناسته او بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه د اوښې نه تشریف لاندې راوړل او دا د الله د طرفه یو مقرر خبره وه چې دا دلته کوم ځای کې اوښه کېناسته نه دا د نبي علیه السلام ماماخیل او الله دا سعادت هغې ته ورکړو نو بس چا د نبی علیه السلام نه سعادت دپاره چای اوښه کور ته بوتله چې ما سره به دی چا هغه کیجاوه بوتلله او د الله د نبي د ملمستیا د هغې دا شرف هغه ابو ایوب انصاری رضی الله ته حاصل او نور تفصیلی تاریخ کتابونو کې لیکلي چې دا د هغه وخت نه مقرر وه چې نبی علیه السلام به هجرت کوي او دلته به ځکه یو وخت کې د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې په دې مدینه کې د یهودو څه خلک وو هغې پړاو کړو او هغې په خپلو کتابونو کې چې کوم ځای لیدلو نو چې دا یې ولیده چې دا خو هغه ځای دی چې نبی علیه السلام به دلته هجرت هغې سره چې کوم بادشاه و هغه وخت کې هغه یو خط لیکلی او په هغې کې لیکلی چې زه په نبی علیه السلام ایمان راوړم او هغه خط هغه کسانو ته یې ورکړ او هغه سلسله چلېده او هغه خط ابو ایوب انصاري رضی الله ته رسېد بیا وروسته هغه نبی علیه السلام ته میلاو شوي نو دلته دا د مدینې منورې هغه یو جون شروع شو انشاءالله مخکې جمعه کې بیا دا سن 1314 نبوي دی د نبوت نبی علیه الصلاة والسلام ته چې نبوت میلاو شوی دی نو دا 14 کال دی 14 کاله پوره شو مدینه مکه مکرمه کې 14 کاله پوره شو 14 شروع شو نبی علیه السلام مدینه منورې ته تشریف وروړو او دې وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 53 سال ځکه
چې 40 سال کې نبوت ملاو شوی دی 14 کاله دا په مدینه منوره کې تیر شو دلته ابو ایوب انصاری زه کور کې نبی علیہ السلام سروزو بیا ان شاء الله مخکې حالات په مخکې دي اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فالبنا ما انت اهله فانك اهل التقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بل چا په نوم باندې سوب کی اکثر زیارتونو کې خلک دي کنه د خوراک سيزو د هغه هم دا حکم دی چې هغه حرام دي